دومره انتظار زمانه نه کیږي، دومره انتظار زمانه نه کیږي او ژوند په سر د دار زمانه نه کیږي. خیر دی که میزیان پکې د سر وي خو، خیر دی که میزیان پکې د سر وي خو ښکلو ته انکار زمانه نه کیږي. زه سپرلی او یار را یوځای شوي یو، زه سپرلی او یار را یوځای شوي یو، دې کې هم اظهار زمانه نه کیږي. زه یم په رنګونو او رڼا مین، بې له مینې کار زمانه نه کیږي. ستا د عشق په کار چې اورېدلی یم، غم اوس د روزګار زمانه نه کیږي. او ګرانه ته په ګرانو ګرانو لارو ځې، ګرانه ته په ګرانو ګرانو لارو ځې، تک په دغه لار زمانه نه کیږي. السلام علیکم. د خیبر د مازیګر کتونکو زه وحید الله خان او تاسو ګورئ پروګرام د خیبر مازیګر. قدرمندو کتونکو د خیبر مازیګر نن لنډي کس ته راغلی دی چېرته چې زمونږ ګران ملګری ناصر ریشم اوسیږي. ناصر ریشم ډیر بهترین غزلې نظمونه لیکي. یو اوږد انتظار نه پس د خیبر په مازیګر کې تاسو ته مخامخ دی. ناصر ریشم د اپر سوات په تمامو مشاعرو کې موجود دي او اکثر خلک د دې غزلې نظمونه په خپل پروګرامز کې هم وایي. دغه میلمه راسره نن ناست دی، د هغې تعارف زه تاسو سره کوم. ناصر ریشم د خیبر په دې مازیګر کې تاسو ته هرکلی ویم. ډېره مننه وحید الله خان، ښه د باد خوشحاله اوسې. یو جهان مننه کوم ستا په دومره وخت کې چې ته د پښتو خدمت کې د پښتو د ژبې خدمت کې لګیا یې. د ډېره حده پورې زما خو ډېر زیات خوښې، ډېره ګرانې را باندې هر پروګرام دی ګورم د زړه نه او سلام کوم. او په هر پروګرام کې زه دا خبره کوم، زما نه چې څوک هم پروګرام ریکارډ کوي زه ورته دا خبره کوم چې ستا یو جهان مننه کوم. بیا په خصوصي توګه د نیازک خان چې هغه دغه قدم ایښودی دی، دغه لارې جوړه کړې ده دې ملګرو ته، موږ فخر کوو په دې خبره باندې. او دغه شان نور ملګري هم په دغه لاره باندې روان دي. یو جهان مننه. ډېره مننه ناصر ریشم صاحب. ناصر صاحب د خیبر د مازیګر نن د لنډي ګز په دې شنو شنو باغونو کې دی، نو د خیبر دغه مینوال ستاسو په شاعرۍ چې ډېر مین دي، د خیبر په دې مازیګر کې به هغوی ته څه ډالۍ کوئ؟ زه به ورته یوه قطعه ډالۍ کوم، ټولو ملګرو ته دې ډالۍ وي چې دا زه چې نه رغېږم نه مرم ته خبرې، دا زه چې نه رغېږم نه مرم ته خبرې، دا څه د چا دعا ده او دا څه د چا ازار دی. اوس که مې په اور سیزې که وړې مې د جنت په لور، اوس که مې په اور سیزې که وړې مې د جنت په لور، او ناست ستا په جولۍ کې یم اوس تا له اختیار دی. یو غزل به درته ډالۍ کوم چې خیال مې الخدې دی بڼو کې د چا تلی نشمه، خیال مې الخدې دی بڼو کې د چا تلی نشمه، ځکه مې عقل اوس د کار په ځای کې کار نه کوي. او هغه سړی دی خو خدای زده چې پې څه شوي دي، هغه سړی دی خو خدای زده چې پې څه شوي دي، زړه یې ښه کېږي خو چې ولې یې ګزار نه کوي. اوس د دې دور له پوهانو نه مې کرکه وشوه، اوس له دې دور له پوهانو نه مې کرکه وشوه، د حق خبره چاته چرته هم په جار نه کوي. او وحید الله خان چې دغه یو شعر تا ته ډالۍ دی، هغه د حد نه هم سیوا په ما مینه ده خو، هغه د حد نه هم سیوا په ما مینه ده خو، خدای زده چې ولې مې دا زړه مې رات قرار نه کوي. او د چا د دنګې ځوانۍ زیلې په بېدردو ریبي، د چا د دنګې ځوانۍ زیلې په بېدردو ریبي، نور به یې وسیزي چې قدر د چینار نه کوي. او څوک به د خپل ژوند د مانو نه څنګه خبر شي خدایا، څوک به د خپل ژوند د مانو نه څنګه خبر شي خدایا، خپل ځان به خوار کوي چې ساتنه د فنکار نه کوي. او چې ته به ژوند تکړې تازه ژوند به یې له تا نظار کړو، چې ته به ژوند تکړې تازه ژوند به یې له تا نظار کړو. ریشمه هغسې کاتنه دې اوس یار نه کوي. ډېره مننه ناصر ریشم. قدرمندو کتونکو دا او ناصر ریشم موږ سره خپل یو غزل شریک کو دایره مخکې وکیتا. د ناصر ریشم صاحب په غزلونو کې د دوی په کیتو کې هغه درد موجود دی او تاسو کتیم شئ چې ناصر صاحب د کم حالاتو نه راتېر دی، بیا هم د قلم دغه رواني چې دا ودرئ نه غزلې نظمونه نوي نوي د خپلو مینوالو دپاره لیکي. ناصر صاحب که یو غزل مو بل د مینوالو سره شریک کو. جی مننه. د غزل نه مخکې وقیده ده چې په دې ښکلي غټ سپین مخ پسې مې مزه، په دې ښکلي غټ سپین مخ پسې مې مزه، د غنم غوندې په زړه یې مژاودلې او زمانې را باندې داسې کانې وکړې، اوس له ښې اوبه دې
دواړو یې موتلی. غزل د وحید الله صاحب چې دوران چې په لړزان شي ایره پکې ارمان شي، دوران چې په لړزان شي ایره پکې ارمان شي، خوبونه مرور شي تار تار پکې ګریوان شي. مالیار چې کله غل شي د وچوبو سره مل شي، مالیار چې کله غل شي د وچوبو سره مل شي، ګلان یې سوکړه وخوري او تاله ګلستان شي، وادي پکې میرات شي، قسمونه پکې مات شي او وادي پکې میرات شي، قسمونه پکې مات شي او وادي پکې میرات شي، چې واکې د بل چا شي نو زړه چاو دې مینان شي، او خوږ رور پکې رور مړ کی او خوږ یار پکې یار پریدي، خوږ رور پکې رور مړ کی او خیار پکې یار پریدي، ژوندون چې په پیسې شي د ریا پکې ایمان شي او آخري بند چې یو زیړ مازیګر شي بل ګودر چینار نختر شي، چې یو زیړ مازیګر شي بل ګودر چینار نختر شي، جانان پکې اسمان شي او ریشم پکې زلفان شي. ډیره مننه ناصر ریشم صاحب. اکثر مو په ترنم کې هم ستاسو مختلف چیزونه اورېدلي، نو داسې څه یو ټپه یا داسې څه یو شعر که په ترنم کې د مینهوالو سره شریک کړئ. جی ټپه درته وایم. هو یارانو یو او که یو تر بل زارېږئ نو دنیا نیمګړې نیمګړې ارمانی ارمانی پاتی بشی. خدای زما او زما جانان زما کینو مائی پسر پسر اللہ تډیر کډیر کړي سوالونه. مننه جی. ډیره مننه قدرمنو کتونکو. دا او د اپر سواد د لنډي کس یو تکړه شاعر جناب ناصر ریشم صاحب د اوږد انتظار نه بعد ستاسو خدمت کې د خیبر د مازدیګر دغه خپرونه مونږ پیش کړه. انشاءالله راتلونکي وخت کې بیا زر زر ستاسو په خدمت کې دا پروګرام پیش کوو. هغه ټول ملګري چې په پیج باندې مونږ ته ډیفرنٹ قسم میسیجز کړي، مختلف میسیجونه یې کړي چې پروګرام نه راځي څه وجه ده او مختلف تپوسونه یې کړي دي، نو هغې ټولو دپاره څه مصروفیات په بنا باندې د خیبر مازدیګر دغه پروګرامونه لږ لیټ شو. انشاءالله اوس به زر زر ستاسو په خدمت کې پیش کوو. هم د دې سره دا نننی مازدیګر خپل سر ته رسي. راتلونکي پروګرام کې به انشاءالله یو بل ځای نه یو بل شاعر سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغه وخته پورې کیمرمین نور وحید او وحید الله خان له اجازت ورکوي. د لوی الله په امان.